رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو سړی په چا باندې اوبه وچکلي په داسې ځای کې چې اوبه ملاوېدې پیدا کېدې، د یو کرب د اوبو د چیکاک دومره ثواب دی لکه چې یو غلام یې آزاد کړی، او که داسې ځای کې پې اوبه وچکلې چې هلته اوبه نه پیدا کېدې نو دومره ثواب الله ورته ورکوي لکه یو نفس یو انسان چې ژوندی کړ. نبي علیه السلام صحابو ته قصه کوي، یو سړی په لار روان تږی شو نو یو کوهي ته ورکوز شو. دا زمونږ ستاسو کویان واړه دي ښه، مخکیني کویان غټو، الله مو د ټول مدینې منورې ته بوسي. مدینې منورې نه چې راوځئ که نه هلته صحابو د دور کویان شته، ډېر غټ غټ دي، سړی پکې ورکوزېدی شي. دی کوهي ته ورکوز شو، اوبه یې وچیکلې، چې راوخته چې ګوري یو سپی پروت دی او د تندې نه دا ژبه په دې ځمکه راکش کړي. ده وی یا الله ما ته چې کوم تکلیف و دا خو دې سپي ته هم دی، خو بوقا او جام وغیره خو شی نه و. نو ورکوز شو خپله پاڼه کې اوبه راپورته کړې او پاڼه یې په خوله کې ونیوه، ځکه چې تر اخر چې خو لاس خو به دې بندېږي که نه. پاڼه یې په خوله کې ونیوه، رسول الله مبارک فرمای او یې باندې راوخته او هغه پاڼه یې دې سپي ته کېښوه او سپی سیراب. وی الله جل جلاله په دې یو پاڼه اوبه باندې دې انسان ته ټول ګناهونه معاف کړه او جنتي کړه. ګوره اوبو کې دومره کمال. او د دې په خلاف رسول الله مبارک یوه قصه کوي، و یوه ښځه وه جنتۍ وه مؤمنه وه، یوه پیشو یې راونیوه او ویې تړل، نی اوبه ورکولې او نی خوراک ورکاو، مړه شوه. الله د یوې پیشو له خاطره دا جهنم ته بوتل، ځکه هغه د تندې نه مړه شوه. ما ته یو سړي وی موږ اتیا مټي یو، اتیا مټي چې راجمع شي هغوی ته څوک څه نشي ویلی. یو ملګري راته وی موږ 130 نفره یو د خپلې کورنۍ، که ورته ټلیفون مې وکړو نو هېڅ به نه. دا خبرې چې موږ او تاسو کوو دا د جاهلیت د دور خبرې دي، دا ښې خبرې نه دي، بلکې خلکو نه به خپل حق غواړئ او خلکو ته به حق ورکوئ. د مټو په اعتبار به د خلکو سره ظلم نه کوئ، زیاتی به ورسره نه کوئ، کنې دا ټول شیونه به قیامت کې کاریامد نه وي. د جاهلیت د دور خلک دومره کمقل وو، وی چې دنیا کې څنګه مټې کار کوي داسې به آخرت کې هم کوي. نو موږ ته به ملایک ګوتې راوړي، غاک به وکم چې وتر بورانو رامنډه کوي، بیا ملایک موږ ته چېرته ټینګېدی شي او موږ به جهنم کې غورځوي. د آخرت معاملات خو جدا دي، خو هر سړی نفسي نفسي دی. دا د اعراف والا مؤمنان به جهنمیانو ته د طنز یو خبره وکړي، د رټنې او د بېعزتۍ، ما اغنا عنکم جمعکم، دفع نه کله تاسو نه ستاسو هغه ډلې او قوم، وما کنتم تستکبرون، او هغه مرتبې او هغه مال هم تاسو ته څه فایده ونه رسوله چې تاسو تکبر طلب د تکبر مو کوه په هغې سره، لویي مو کوله. اوس کم دی هغه مټې او هغه قوم، بیا به ورته وایي مؤمنانو پورې مخندل. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره به بلال و هغه فقیر و، صهیب ورسره و هغه فقیر و، عمار ورسره و رضی الله تعالی عنهم و فقیرانو. یو بل ته به وی که دا ښه خلک وی دوی ته به الله روپۍ ورکړې وی، مال دوی الله د خپل رحمت او د نعمت نه محروم کړي. نو قیامت کې به ورته دوی وایي هؤلاء الذین، ایا دا هغه خلک دي اقسمتم تاسو به قسمونه کول لا ینالهم الله برحمه، چې نه رسوي الله تعالی دوی ته خپل رحمت. نو دا ملائک یا الله جل جلاله به دی فقیرانو ته ووایي ادخلوا الجنة، داخل شئ جنت ته، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نه به وي ډار په تاسو باندې او نه به تاسو غمجن یئ. یا دا کم خلک چې په دې اعراف دي په دې دیوال دی، خو به کله جنتیانو ته ګوري کله جهنمیانو ته، دوی ته به الله فرمایي ادخلوا الجنة، ای د اعراف د دې دیوال اوسیدونکو جنت ته داخل شئ، لا خوف علیکم، نه به وي ډار په تاسو، ولا انتم تحزنون، او نه به تاسو غمجن یئ، ځئ جنت ته. نو چې دا د دیوال والا مسلمانان جنت ته لاړ شي نو د کافرانو د جهنمیانو به امید پیدا شي چې لکه کار خو کېږي. ګوره دا خلک هم جنت ته نه و داخل، د جنت نه یې باندې د دیوال د پاسه اوسېده،
دی چې الله جنت ته داخل کړو خو موږ هم داخل دی بغاګو کی یا الله په جنت کې زمونږ اقربا دي خپلوان مو دي تر زامن ماما زامن بچی کاکا ماما خدایا هغوی مونږ ته وخا الله به جنتیانو ته وایي ستاسو خپلوان جهنم کې دي غاک کوي درته دوی ما تاسو ته ویلي یو دروازه په جنت کې جهنم ته هم لګېدلې ده دروازه به خلاصه کړي او جهنمیانو ته به وګوري دا د جنت والا به جهنمیان نه پیژني ځکه چې د هغوی مخونه به توري او سوځېدلې وی خو جهنمیان به جنتیان پیژني الله فرمایي چې جهنمیان جنتیان او پیژني خپلوان نو ونادى اصحاب النار جهنمیان بغاگو کی اصحاب الجنه اوسیدونکو د جنت ته ورتوای منګ او تاسو خپلوان یو هغه دا نفید علینا راتوی کوي په منګ باندې را کوي منګ ته من الماء دوبونا وبرا کوي او مما رزقكم الله یا داغه نه چې الله تاسو رزق درکړي خپلوان یو برا کوي دیزه کې علما وایي که انسان جهنم کې پروتي او خوراک او چکاک ته محتاج دی خوراک او چکاک نکیږي نه دا ګوره جهنم کې پراته دي خو بغواړي دویم نمبر مسله په دې آیت کې داله چې په ټولو صدقو کې بهترین صدقه هغه وبدي نو بو ورکولو کې ډېر ثواب دی ها د دینه بهترین ثواب نشته دیو جن زموږ شریعت وایي وبه خرڅول ناروا دي وبونه به عام خلق فایده اخلي وبو المر یو شی دی المر نه به عام خلق فایده اخلي او بونه به عام خلق فایده اخلي د شاپټي وی او داغي وبي وبه ځان ته نشي خرڅولای دا زمونږ افغانان وبه ګراو کوي دا صحیح نه دي وبه چې د ګراو کړي نو وبه ور نه کړي هغه پیسې دی ورسره قرض ورکړي وبه خرڅي نه دا بند شریعت کې کزمکه خرڅي او هغه سره وبه ورکې نو خیر دی کوم ازمکه چې د وبو والا د هغه قیمت ډیری کوم ازمکه چې د وبو والا نه د هغه قیمت کمی نو دو طبعا للارض د ازمکه چې تابع کې نه بیا وبه خرڅول شي او چې د ازمکه تابع نه نو بیا وبه نشي خرڅول ځان له وبه خرڅول بندي انکه چا وبه راوغسته او کولر کې واچول او یخه پکې واچ تابع د ملک ده کبه خرڅي نو خیر ده یا بازار کې بوتل خرڅي کی کنه وبو دا د ملک دی بیا عام کوئی کې وبدي یا بمبو کې وبدي سین کې وبدي دا چا ملک نه ده خو کڅوک راپورته شو لوټه کې وبر واچولې او لوټه تیراډه کړه بیا د دې وبو مالک اوس کدا استعمالي غنه به اجازه غواړي یا جمعات کې وبدي نه چې کوئی کې وی هر سړی استعمالول شي او کچا وبر راپورته کړي او ټینکای کې واچولې لکه زموږ استاد د مدرسې ټینکای نو دا بیا د طالبانو او د منځونو حق دی عام خلک د ټینکای نه وبنه شي بوتله دا ناروا دي یا جمعات کې بمبې لګېدلې دا خداو د صبح دي او ته بالټي راړه او لاره په او پاشي کې دلیم دي کنه دا ناروا دي ځکه دا وبد او دسته لپاره خاص شوی دي بل شي کې استعمال بند دی دیو جن علماء وايي که یو حوض غټ او یو ماشوم ورغه او لوټه ته راډه کړه دا دغه ملک دی د دې بچي او ماشوم نه وته بیا دا وبنه خل که په خپل درکې سايره خو ته نش استعمالول ځکه دا دغه مالک اکثر خلکو د جمعاتونو د ټینکای نه پیپونه تیر کړي او کورونو ته او استعمالي دا بندي دا ناروا دي یو سړي لوټه راډه کړه د وبو د پاره او دستا او تاسو یې الک استا لوټه بزواله او دا غزړه نه دا بندي یا یو لوټه دی راډه کړه دا دستا پاره ته بیا په کاسي وینځي دا ناروا دي او دستا پاره چې کوم وب خاصي بیا د بل شي لپاره استعمالي صحیح یو عالم ته چوي اخلاص نه کم زین زده کړه ورته قسم د اخلاص می د شپونتی نه زده کړ یو شپونتی می ولیدو دا رمو په مېس کې ولاړ دی او مسکای خسته ما ورته تا خو دومره خسته منځ کو دی پسونو دی میګو ته ځان خو دا ورته وینا الله تعالی ما بیا لکه چل می در نزده کړ چې اوس خلکو مخکې مسکومه نو فکر بکوم چې دا ټول میګي دی پسونه دی دوی زما عبادت ورته نخ کاری نو د خدای د پاره به عبادت نو هر عمل چې د الله د پاره هغه کې مزي
الله دې موږ او تاسو ته اخلاص نصیب کړي. یوسف علیه السلام قیدیانو ته ویلیو دا کم کمال چې الله را کړی دی دا د دوه وجو نه. یو انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله، ما د داسې قوم دین پرېښی دی چې په الله یقین نه. دویم واتبعت ملت آبائی، او ما د خپلو پلارانو د دین اتباع کړی ده. نو د یوسف علیه السلام پلاران خو نیکانو، پیغمبران علیهم السلام. د پلار نوم یعقوب علیه السلام دی، هغه پیغمبر دی. د نیکه نوم اسحاق علیه السلام دی، هغه پیغمبر دی. د نیکه د پلار نوم ابراهیم علیه السلام دی، هغه پیغمبر دی. نو د نیکانو خبرې منل که پلاران د نیکانو نه منې وې. یو ورځ رابعه بصریه رضی الله تعالی عنها را روان، یو لاس کې شمع ده او یو لاس کې جام دی، اوبه دي پکې. اولیاء او بزرګانو خپلې خبرې دي. چا ورته وی دا ولې؟ وایي چې څوک عبادت کوي نو دوه قسمه خلک دي. یو داسې خلک دي چې وایي عبادت ځکه کوو چې الله مو جهنم کې ونه سوځي، نو دا جام مې راغستی دی او دې کې اوبه دي، دا دې لپاره جهنم باندې اچومه چې جهنم اور مړ شي او خلک عبادت د الله دپاره کوي. شمع مې دې لپاره چې خلک عبادت دې لپاره کوي چې الله جنت راکړي، نو په دې شمع جنت سوځومه چې خلک د الله لپاره عبادت کوي. په اوبو خو جهنم نه مړ کېده، په شمع جنت نه سوځېده، او خلکو ته اخلاص موده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت به الله شهید راولي، ورته ووایي ما تا ته دا نعمت درکړو، ما دپاره دې څه کړي؟ دی به ورته وایي یا الله ستا دپاره مې ځان قربان کړ. الله به ورته وفرمایي نه، تا دې دپاره قرباني ورکړه جهاد دې کو چې خلک راته بهادر ووایي او زړور راته ووایي. خلکو درته ویلي دي، ملائکو ته به وایي دا جهنم ته بوځه. عالم به راولي تا څه کړي دي؟ دی به یا الله ډېر تور سپین کاغذونه مې تور کړي دي او کتابونه مې لیکلي او مسلې مې خلکو ته کولې. ورته وایي تا دې دپاره کولې او علم دې کو چې خلک درته عالم او مفتي صاحب ووایي او خلکو درته ویلي دي ځه جهنم ته. الله مړ کړي اوس. درېیم به سخي راولي تا څه کړي؟ اوږد روایت دی. دی به ورته وایي یا الله ستا په لاره کې مې مال خرڅ کړ. الله فرمایي تا دې دپاره خرڅ کوه چې خلک درته سخي ووایي او خلکو درته ویلي ځه جهنم. نو کوم عمل کې چې اخلاص نه وي هغه د الله جل جلاله په در کې قبول نه دی. اخلاص ضروري دی. د اخلاص به درته یو مثال وي. مثلا مونږ او تاسو ټوپک راواغسته ماشینه او دشمن مو را روان دی او ماشین کې مرمۍ واچولې تېر شي او لټه مو ورته ماشینه مسلې ده او ګولۍ او کارتوسه مسلې دي او ته ماشاءالله ښه پهلوان یې نه ډارېږې او دشمن دې خطرناک دی او ماشه دې پرې راکش کړه او داسې مو که خو د کارتوس دا تیره ځای چې دی که نه دا یې د شپېلۍ نه ایله ووته هلته وغورځېده، دشمن ته ونه رسېده یا د سره ترې ونه وته. دا ولې؟ ماشینه مسلې ده، کارتوس مسلې دی، تم پهلوان یې، ماشین یې کار وکړه، پتاخه هم پکې اصلي ده. خو یا لکه دا دشمن یې ولې مړ نه کړه؟ ځکه چې دې کې هغه باروت نشته، پټ شی دی، په سترګو نه ښکاري. هغه چې پکې نه ستا دشمن نه مړ کوي. داسې عبادت یې وکړه او دس یې وکړه ښه زبردست. جومات ته راغلی او ښه ډېر صورتونه دې پکې ووې او پاک کالي او الله ته ودرېدې او ډېر قیل و قال سره دې مونځ وکړه. خو لیکن شیطان درنه لا نړه. دا ولې؟ دې کې پټ یو شی دی، هغې ته اخلاص وایي. هغه ستا په عبادت کې نشته، نو ځکه شیطان ونه لګېدو. شیطان ځکه ونه لګېدو چې هلته یو باطني شی دی، باطني معنوي شی دی، هغې ته اخلاص و. نو د الله چې غواړي حقه شی غواړي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي لږ عمل او ډېر اخلاص دا الله ته محبوب دی، د ډېر عمل او د لږ اخلاص. امام غزالي رحمه الله احیاء علوم الدین دا هغه کتاب دی، هغې کې یو قصه لیکلې ده. وایي بني اسرائیلو کې یو عابدو، بني اسرائیلو کې عابدو یو ځای کې خلکو د ونې عبادت کوه. ده ته چا وویل فلاني ځای کې د ونې عبادت کوي، د تبر راپورته کوه. وی دا عبادت دی چې دا ونه ووهم چې را روان شه نو په لاره کې شیطان ورته وی عابد صاحب چېرته ځي؟ وی خلک د ونې عبادت کوي، وی هغه ورځومه. هغه لرې کوم او پرې کومې؟ ورته وی دا ستا کار نه دی صوفي صاحب، غلی کښېنه، ته خپله عبادت کوه، عبادت خانه دې پرېښې ده او راغلی د خلکو ونې وهې. دا کار دې ته به الله پیغمبر لېږلی وی که. ورته وی ځم خامخا دا مې عبادت دی.
ورته وی نشي تللی او دا شیطان د سپینګیري شکل په سړي باندې د سپینګیري په شکل باندې ورته ولاړ دواړه په لانجه شو عابد پورته شو شیطان یې جګ کړ ځمکې ته یې راوغورځاو او په سینه ورته کېناست شیطان ورته وی پیر صاحب ګزاره کوه یو ښایسته خبره به درته وکړم مشوره به درکړم پرېمې ده د الله بنده هغه پرې خو وایه وی داسې چل دی چې دا خو داونه پرې کول دا عبادت دی خو کفایتن بل څوک بیا پرېږدي مسلمانان خو ډېر دي ته خو پیغمبر نه یې چې دومره مسله دې جوړه کړې مثلا تېره تېر شو بیا سره په لانجه شو عابد پورته شو بیا شیطان راوغورځاو بیا ورته په سینه کېناست هغه ورته وی عابد صاحب ګزاره کوه پرېږدې ده زه تا سره خبرې کوم او ته مې راسملی ته مې پرېږده خبره واوره بیا چې شیطان ته ځان خلاص کړه بیا ورته وی ګوره هوښیار سړی عقلمند سړی څه کوې په ونو باندې چې پرې کوې د الله عبادت کوه او زه کور ته لاړ شم ویلې نه سم بیا سره په لانجه شو بیا شیطان راپورته کړه بیا یې راوغورځاو شیطان ورته وی نه مې پرېږدې که نه عزم دې کلک کړی دی ویلې نه دې تا هم نه پرېږدم او ونه هم نه پرېږدم ورته وی زه دا ځل مې پرېږده دا ځل مې ذهن کې یو قیمتي مشوره راغله ورته وی وایه بیا پرېږدم ورته وی داسې چل وکړه ستا په زړه کې د دې مسکینانو یتیمانو درد پروت بیچارهو خپلوانو زړه دې دا غواړي چې ډېر روپۍ د سره او په دې مسکینانو باندې خرچه کوې زړه کې دا شته که نه ورته وی دا خو مې شته ورته وی زه لاړ شه او هر سهار چې راپورته کېږي بالښت لاندې به دې 2 دیناره د فکر وکړو رښتیا 2 دیناره خو ډېر شی دی ډېرو فقیرانو مسکینانو به وی دا کوم خلک چې د دې ونې عبادت کوي دا غریبانان دي په روپۍ دې ورکړې بیا نه کوي یو سهار راپورته شه 2 دیناره بل سهار راپورته شه 2 دینار درېیم چې راپورته شه دینار نه بیا تبر راپورته که غوسه شه بیا چې را روان شه بیا ورته شیطان ولاړ چېرته ځې ونه وه وینې شې وه وینې زه مخامخه چې دواړه بیا په غېږه ورغله دا عابد یې پورته که او ځمکې ته یې راووځه شیطان ورته په سینه کېناست وی قسم دی العالم دی سمیږي که نه سمیږي عابد ورته وی العلوه مې ما یو پوښتنه درنه کوم بله ورځ ما 3 کرته راسملولې او نن دې زه په اول کرت راسملوم دې کې راز څه دی ورته وی اول کرت الله دپاره لاړو نو دې تک کې د اخلاص و او اوس خو هغه دینار نه روپۍ نه وي که نه نو چې روپۍ نه وي نو دې کې اخلاص نه و نو ته در باندې زورور شو د اخلاص داسې یو عمل دی چې دې باندې الله پاک د انسان عبادت قبلوي انصاف او عدل کې بیا فرق شته عدل دې ته وایي چې هر حقدار ته خپل حق وسپاري نو دا ډېر ګران کار دی بیا عدل کې 2 الفاظ استعمالیږي یو عدل او بل عدالت عدل او عدالت کې بیا فرق دی عدل په هغه شیونو کې استعمالیږي چې کوم امور معنویه په سترګو نه ښکاري لکه الله فرمایي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء تاسو دا طاقت نه لرئ چې ډېرې ښځې مو کړي او د هغې په منځ کې عدل وکړئ ځکه عدل امور معنویه دي د انسان په بدن کې الله یو زړه پیدا کړی نو که ته ډېر ودونه وکړې نو زړه کې به د هغه یوې بیبي سره مینه وي هغه بلې سره به نه نو عدل نشي کولی و عدالت به کوې عدالت دا معنا ده چې کوم شیونه په سترګو ښکاري د هغې په منځ کې به ته برابروالی کوې مثلا 2 ودونه دي کړي یا 3 دواړو ته به یو شان کالي روئ یو شان کوټې به ورته جوړئ خوراک به د دواړو یو شانې دا کم شیونه چې په سترګو ښکاري دا به یوي دې ته عدالت وایي اما عدل چې په سترګو نه ښکاري نو الله وایي هغه ستاسو کار نه دی نو په هغې دې بیا الله نه نیسي ښه نو عدل او عدالت کې دا فرق دی 2 نمبر واقیموا وجوهکم عند کل مسجد او خپل بدنونه برابر کوي هر مونځ کې قبلې ته مخ کوي دویم دا د اقامت په مونځ کې دې ته وایي ښه چې په مونځ کې خورېږي را خورېږي ډېر نه موږ او تاسو اکثر مونځ کې چې ودرېږو پزه ګرو لاس ګرو خپې ګرو کله په یو پښه ودرېږه او کله په بل کله یو طرف ته تاو شه کله بل طرف ته دا صحیح نه ده واقیموا وجوهکم خپل مخونه برابر کوي معنا خپل بدنونه برابر کوي په وخت د هر مونځ کې مسجد نه مراد مونځ دی مونځ په وخت کې به نیغ درېږي قبلې ته نو قبلې ته مخ کول دا فرض دی او بدن برابرول پکې ضروري دي دې وجه نه زموږ فقها وایي که چا بدن مونځ کې یو کرت ځان وګراو نو یو مکروه یې وکړو که بیا وګراو 2 که 3 کرت یې وکړو مونځ یې فاسد
ځکه عمل قلیل چې مکرر شي هغې نه کثیر جوړي. که سجده لګې او مخې ته دی ټیکې وي او ته پې سجده نشي لګولی نو یو کرت به یې لرې کې، که بیا برابر نه و بیا دویم کرت، بس مرتن او مرتین، یو کرت یا دو کرت. ابوذر صاحب ته حضور فرمایي مرتن یا اباذر و الا فذر، یو کرت ابوذر کاو د سجدې ځای پاکوه او کني بیا پرېږد. دریم نمبر ودعوه مخلصین له الدین، وبلئ الله لره په داسې حال کې چې خالص کوونکي الله لره د دین. معنا دا ده چې کوم عبادت د الله دپاره کوې په هغې کې اخلاص پیدا کړه. اخلاص کوم شي ته وایي؟ اخلاص دې ته وایي کوم یو عمل کې چې د خلط شبهه، کوم یو عمل کې چې د خلط شبهه، یو شی پکې خلط شي او پې دغه شبهې د خلط نه پاک کړي، هغې ته اخلاص وایي. بل شی پکې ګډ نه کړي او خالص پاک کړي نو دې ته اخلاص وایي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په عبادت کې زما امتیان درې قسمه دي، درې واړه به قیامت په ورځ الله راوړي. یو داسې خلک دي چې عبادت دا د دنیا دپاره کوي، روپۍ پې وګټمه. دویم دا چې عبادت د ریا دپاره کوي، روپۍ پې نه ګټي خو خلکو ته ځان ښایي چې دا بزرګ او تقوادار دی. درېیمه دا چې عبادت د الله دپاره کوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا درې واړه به الله د قیامت په ورځ راولي. یو ته به وایي تا عبادت وکړه، یا الله ما عبادت وکړه جنت ته مې ګوزوئ، نه تا خو عبادت د دنیا د ګټلو دپاره کړی او دنیا درته حاصله ده، زه جهنم ته. الله مو یې ترې وساتي. دویمه دا بل ته به وایي تا عبادت وکړه، عبادت نو تا خو دې دپاره عبادت کړی چې خلک درته حافظ ووایي، قاري ووایي، عالم ووایي، بزرګ ووایي، سخي ووایي. خلکو درته ویلي دي که نه ځه ملایکو ته به وایي دا جهنم ته داخل کړي. هغه درېیم ته به وایي تا عبادت خدایه ستا د رضا لپاره الله به ورته وفرمایي صحیح دي ووایي ملایکو دا جنت ته بوسه. نو چې سړی عبادت هم وکړي او بیا الله ته قبول هم نه وي نو مزه خو یې لاړه که نه. اخلاص بالعبادت ضروري دی.